عزیزانو الله جل شانه قرآن عظیم الشان کی فرمای لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او یو حدیث دی هغه زدي خبرو اخره کې بیا حدیث بیانوم. دا غینه مخکې دا یو مختصره شان خبره کومه. ډیر خلک راضی چې یره مونږ ته د مال د حصول چې کم دی هغه وظیفه وخایا، س آیات مونږ ته وخایا، س اعمال مونږ ته وخایا چې مونږ ته الله جل شانه مال راکړي. نو عزیزانو الله جل شانه ګور مونږه په هر یو موړ، په هر بیان، په هر ځای کې مونږ دا خبره کو چې یره د شریعت د قانون لاندې پوره زندگی تیر کړي. الله جل شانه به تاسو خوشاله ساتي. الله جل شانه ګور قرآن عظیم الشان را لګلې په دې کې د هر سیز مسلې حل شته دي، د هر یو مسلې حل په دې کې شته دي. خو لیکن مونږ افسوس دا دی چې مونږ د اغیار او هغه تور طریقې مونږ په خپل ځانونو کې راوستي دي او مونږ قرآن رستو پرېښی دی. دا ډېر په افسوس سره دا خبره زه کوم چې مونږ قرآن رستو پرېښی دی او د اغیار او هغه تور طریقې هغه قانون مونږ په خپل زندگی کې عملی جاری کړی دی او چې کوم زمونږ د شریعت قانون دی هغه مونږ عملی نه دی جاری کړی. الله جل شانه فرمای لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اوس په مما تحبون کې الله جل شانه فرمای تاسو کامله او مکمل نیکی تر هغه وخت پورې نشي حاصلولی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وای د هغه سیز نه چې تاسو خرج کړی نه چې کوم ما تاسو درکړي چې کوم تاسو ته زیات خوښ دی، زیات خوښ دی. نو عزیزانو هر سپریږي دی، نن سبا مال هر چاته خوښ دی. داس انسان نشته دی چې هغه ته مال نه دی خوښ. مو ته خپل ځاني مال خوښ دی ولې زموږ ضرورت دی، د هر چا ضرورت دی. نو مال چې کم دی هغه هر چا ته خوښ دی. اوس دا ستا مال ستا په جیب کې پروت دی، اوس د ضرورت نه سیوا، د ضرورت نه سیوا چې کم مال تا سره پروت دی الله جل شانه په دې کې تا ته د غریبانو حصہ درکړی ده. چې کم تا په بینک کې کم مال ایښی دی، کم جیدادونه ستا پراته دي، کم ګاډي ستا اضافي ولاړ دي، نو دا الله جل شانه تا ته زور درکوي خو لیکن ته پوهیږي نه. په دې کې الله جل شانه تا ته د غریبانو مسکینانو حصہ درکړی ده. په دې کې د خپل د معاشري د ضرورتمندو حصہ الله جل شانه تا ته درکړی ده. خو لیکن افسوس چې په دې سیس باندې موږ نه پوهیږو. دغه سیس ته ورکه غریبانو ته، مسکینانو ته ورسوه، د خپل معاشري ضرورتمندو ته ورسوه، ولیکن د نامې دپاره د خپل د محلي د خپل د معاشري نه بار مو باسه. ځکه چې الله جل شانه په دې باندې تا ته ټکې هغه اجر هم نه درکوي. اجر صرف ستا دپاره دا دی چې تا چاته ورکړی د هغه به ستا عزت وکړي. را روان مستقبل کې به تا هغه په مخ کې الله جل شانه ته ذلیل او خواره بدي کړي. نو چې تا سره کم مال پروت الله جل شانه فرمای دا تا ته ډیر زیات خوښ دی، دا خوښ سیس چې کم دی زما په لاره کې خرج که زه به تا ته درکړم. نه د وظیفو ضرورت شته، نه د آیاتونو ضرورت شته، او نه د شپې تر ناوخته پورې د وظیفو د لوی لوی اوږدو څیزونو ضرورت شته چې الله جل شانه ما ته مال راکړي. نه، مونږ سوچ دا کو، زمونږ ځوانان الکان سوچ دا کوي چې الله جل شانه را روان بس جی بس زه د کامیابی په لاره باندې روان شم او چې کله را روان مستقبل کې زمال وګټم نو دا ماران به د لاندې را لړه کوم. وي دومره عجیبه سوچ او دومره عجیبه سټیټس بیا په واتس اپ باندې یا په فیسبوک سوشل میډیا مونږ په خپل داسې زونه ګورو. مونږ خبر یو د دې معاشرې نه، مونږ خبر یو. نو دومره عجیبه وای چې ما سره مال کله رالو، دا رشتہ داران دی سره به زه داسې کومه، دا کلیواله دی سره به زه داسې کوم، د سره به زه داسې کوم او د سره به زه داسې کوم. نه، ځکه خو الله جل شانه ته د درکیم نه کنه. ځکه الله جل شانه ته پیژندلې چې زما دی بندله ما مال ورکو د چې کم دی بیا به اخپه په ځمکه باندې نه لګي. بل یو اخیری حدیث زه بیانوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مال شمارې ما چې دومره د 10 روپۍ دی په شمار باندې ته خلکو ته ورکې. نه، زمونږ په پښتو کې وی بې دریغې خرج کوئ،
بے خرچ کا الله جل شانه هو بے دریغه درکی. څه مطلب؟ गिन गिन कर ना खर्च करो, गिन गिन कर ना खर्च करो, वरना अल्लाह तबारक व ताली तुम्हें गिन गिन कर देगा. چې زه دلته نن پشمار باندې پیسې خرج کوم څه چل دی چې ډېر رانه لاړې نشي نو الله جل شانه به هم تا ته پشمار باندې لګي پیسې درکوي. نو عزیزانو خرج په خپل ځان کې پیدا کړئ، په خپل معاشره خپل محله کې پیله ضرورتونه پوره کړئ، د هغې نه پس ته یې بهر وباسئ. نو د وظیفو د دې څیزونو چې کم دی هغه ضرورت نشته دی چې ته د دنیا وظیفې او هغه څیزونه غواړې خرج کوه. الله جل شانه درکړی دی، مال درکړی دی چې تا سره مال او دولت نشته، دا جسم الله جل شانه درکړی دی، دا په دین کې هغه استعمال کا، د الله جل شانه کور مسجد کې صفائی کې استعمال کا، د علماء په خدمت کې استعمال کا، د طلباء په خدمت کې استعمال کا، د مدارس جوړی کې چرته لاړ شه په مدرسه کې یو ورځ کار وکړه، نیمه ورځ کار وکړه، یو غنټه کار وکړه، خرچ کا، خپل جسم پکې خرچ کا، نو الله جل شانه به تا نه څه جوړ کړي. الله جل شانه دې په عمل کولو